تعالى: وإذا وجد من الأمر التصديق والإقرار صح له أن يقول أنا مؤمن حقا. نلمد الإيمانيات ومسألة ختمة شيء أو ذو رسله أو داود نبوات ومسائل بشروش إن شاء الله. دا یو مسألة ده د اشاعرو د ماتریدیو په منځ کې دا اختلاف لري. تاسو په خدمت کې ما په مقاله کې دا خبره عرض کړې وه چې د اشاعرو د ماتریدیو په منځ کې کوم اختلافات چې دي دا اکثر لفظي او بعضې معنوي دي او مشابه د لفظي دي چې د یو بل په مخالفت پکې وکړي د تفسیق او د تسلیل فرق نه لګي. پوه شوې؟ دا اختلاف دغه اختلاف لفظیونه دی. حضرات اشاعره وایي چې انا مؤمن ان شاء الله ویل شي، انا مؤمن ان شاء الله ویل شي، او حضرات ماتریدیه وایي چې انا مؤمن حقا وایا او انا مؤمن ان شاء الله مو وایا. حضرات ماتریدیه وایي چې ګوره انا مؤمن سره د ان شاء الله اولګول دی مطلب دا چې تاسو دا ان شک لپاره راځي یا پکې احتمال نشي نو ولستا په خپل ایمان کې شک دی دلته ان شاء الله نه دی ویل پکار. حضرات ماتریدیه وایي د دې مثال ناسې دی لکه یو سړی چې په اوبو کې ولاړ او چې انا في الماء ان شاء الله. پوه انا في الماء ان شاء الله چې دی وخت دې په اوبو کې ان شاء الله دلته ان شاء الله ویل چې څه نه جوړي چې دې خاصه اوبو کې ولاړ نو دا هغه چې د ایمان په درجه باندې فائز دی او د تصدیق ایمانی حاصل دی دلته ان شاء الله ویل دی پکار. حضرات اشاعره وایي چې ګوره ان شاء الله چې موږ وایو دا په اعتبار د حل سره نه وایو ځکه انما الاعمال بالخواتيم حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي د خاتمه پته نه لري نو د تبرک لپاره یا په اعتبار د معال سره موږ وایو چې انا مؤمن ان شاء الله یعنی په اعتبار د خاتمه سره به ان شاء الله زه مسلمان او خاتمه مې په ایمان کې الله تعالی دې زموږ سره خاتمه په ایمان وسو دا انا مؤمن ان شاء الله دې کې حضرات اشاعره په اعتبار د حال په اعتبار نه کوي بلکې په اعتبار د معال اعتبار کوي یعنی دا معال اعتبار کوي. او حضرات ماتریدیه وایي چې حال اصل دی لهذا په حال ان شاء الله دې ویل پکار او معال لپاره کوته مو وایي او کې دي چې د شک لپاره راشي د ایمان باندې جوړ شي. پوه شوې؟ بس دا اختلاف. وإذا وجد من الأبد التصديق والإقرار کله چې یو بنده حقیقتا تصدیق او اقرار متحقق شو نو صحیح ده ان یقول چې دا بنده وایي چې انا مؤمن حقا لتحقق الإيمان عنه ځکه ایمان دغه متحقق شوی دی ثابت شوی دی. ولا ينبغي ولا يجوز هنا الويل تاسو المصنف اختيارات غوري ولا ينبغي ویل ولا ينبغي ان يقول انا مؤمن ان شاء الله مناسب دي چې ان شاء الله دې وي ولا يجوز ځکه ونه چې تعویل پکې کیږي ځکه یو سړی په اعتبار د معال سره ویني بیا خو ټیک ده وی مناسب نه ده چې یو سړی داسې وي مسلمان ان شاء الله مؤمن ان شاء الله لانه ان كان للشك فهو كفر لا محاله ودائن اذا شك لپاره استعمال کړو دا کفر دی بغیر د شک. وان كان للتأدب واحاله الامور الى مشيئه الله تعالى او چې دا ان شاء الله لفظ وسره د ادب د وجه لګولي د برکت د وجه او د دې لپاره لګولي چې الله پاک ته امور اسپاري او یا او للشك في الاخره والمعال یا د عاقبت او معال یعنی انجام کې شک یو خاتمه به ایمان کیږي او کنه لا في الان والحال فان او بحال کې شک نشته په معال کې دی نو او لتبرک بذکر الله یا د لپاره د تبرک بذکر الله ولګو چې د الله پاک د نوم په برکت لپاره راشي او لتبرک ان تزکیه النفس والاجاب بحاله یا د دې لپاره چې د خپل نفس تزکیه کې ځکه ایمان ډېر وي دولت ته کو انا مؤمن وي ناس نه چې تکبر د نه وشي ځکه ان شاء الله وي والاجاب بحاله او اسنه چې خپل په حجت کې پریوزي دا انا مؤمن سره پېښ کوي نو د حجت د پاتې لپاره او یا د غرنګ د تبرئ ان تزکیه د نفسه لپاره ان شاء الله وي نو دې ټول مانو د لپاره ماتریدیه کې وي بیان فل اولا ترکه اولا ترک اولا ششری ترک اولا خبردار د شتم پرې ځکه لما انه يوهم بالشك ځکه دا ایهام د شک پیدا کوي ځکه دا ان دې د مانو د لپاره استعمال کوو بیا اصالتا د ان وزن د شک لپاره شوی ده نو اسنه چې د شک ایهام پیدا کی ایمان باندې جوړ شي. پېښه وکړه چې دا ځای تعویل نه پکې کیږي نو دې وجه نه ولهذا قال لا ينبغي مصنف په متن کې لا ينبغي دون ان يقول لا يجوز لا يجوز چې کوم دی ونه ویا خبره باندې پېښ وکړه نو دې وجه کله محتوي لانه اذا لم يكن للشك لو كان شداد الشك قارنه ولا معنى لنفي الجواز بين الجواز نفي كون لا بكاء جائز دي واولان دي
بد جواز نفي وشي الذي قد ذهب اليه كثير من السلف دير سلف انا مؤمن ان شاء الله دي قضيه طرف تذهب كلي او وضع الفاظ استعمال كلي حتى الصحابه والتابعين ترضين الصحابه والتابعين حتى كدري وانا يرام شيء بيشوف اللي بدا عادي فمن ما قبل لو اعتباري وحتى جارمني الصحابه والتابعين بيا حتى ابتدائيه حتى الصحابه والتابعين ترضين برج الصحابه والتابعين نمسابيك إذا بقول خبرك رشوا وليس هذا مثل قولك غرض دي عبارة لدى علامة تفتداني سبرت كوني فما تريديو باني فشامان رد كوني فما تريديو باني يقول أدرات ما تريديو مش إذا أنا مؤمن الحق أنا مؤمن إن شاء الله داني شيء داني بالفكار وإذا داسني شيء وصلي زمان ويقول مش أنا شاب إن شاء الله لسنجة أنا شاب إن شاء الله أنت يوصلي زماني وأنت إن شاء الله لفظ ندي لقول فكار مناسب ندي ذكر إذا أنا مؤمن لفظ إن شاء الله ولا لفظ لقول ندي فكار نتبتداني شبرو لقيلو أو ده أشاعره ده طرف تدفاتي ليش هذا طرف أشاعره وليس هذا مثل قولك أنا شاب إن شاء الله ولذلك الإيمان هذا شباب فماس كفرق لنا أنا مؤمن إن شاء الله غير سيدي وش أنا شاب إن شاء الله بيمونغ مويش لدي أشاعره ذكاء الشباب شديد كنا لأن الشباب ليس من أفعاله المكتسبة شباب هو دفع اختيار كنا وأنا دفع اختيار كنا ولا يو قسم بقولنا يو قسم سنة سام كان لنا بروات اللي من الخان ده بزان بقولوس تقول جزء ده أقول لسكالو إذا جينا كيرا ماني ميني يفاسي بريشو كيريا نزاد أفعال مكتسبون لدي ولا مما يتصور البقاء عليه أو زمان كذا بابا بتاع برازان بقولوس تقول جزء ده شفشة ولا أبو سمسة تستاذ وأنت تتفتنا خذية لا بابا مو تستاذ وأنت أقول ذا ذي كذي كابو كوي أو تابنا أو تابنا كميو كذا وكرا كله مموج كم أنا وجي إن شاء الله جبنا نشوف إن شاء الله خاتم وانا بس هذا ما تريديه ده قول تايد لأنك إن شاء الله يا رب سيد لكن الولاد يقول شيء لأن الشباب لو تشاعروا عليك وكيل لأن الشباب ليس من أفعال المكتسب وذكر الشباب ده أفعال مكتسبون الذي تقول يعني سيد الشباب ولا مما يتصور البقاء عليه في العاقبة والمعال أو لداسة الشيخين أرشاد فتدا شبا عاقبة ومعال فاخرة يوصل إنزوان الشباب كذلك يوصل إسر كان عمر دن آخرة كبار زوان سنبه ولا مما يحصل به تزكية النفس والإجاب ونفذ عنه سر تزكية النفس والإجاب حاصلي بيش فكرة جدا خدايسي دي أرشاد بلامي إذا زوانه دور فأرشادي بل مثل قولك بدادات الشوام وسدان تسحيك إذا أشاعره ذي خبري أنا مؤمن إن شاء الله بالسيد وتوجه إذا أنا مؤمن إن شاء الله قياس قول بأنا شاب إن شاء الله بالذي سيد بيش فبكن لكفو أنا مؤمن كي وأنا شاب دوار كثير فرقون ديوتاس توازن البته أنا مؤمن إن شاء الله الذي قضيه قياس قول بدي قضيه بأن شاء أنا زاهد المتقين إن شاء الله بني سيد بيش فبخبرك لأن تنقل أنا زاهد المتقين داويل سيديا بيش فبك لذلك أنا مؤمن إن شاء الله سيديا نمورتينا أنا زاهد المتقين إن شاء الله بني قياس مكوا يوم زيكم قياس أنا في الماء إن شاء الله أنا في الماء إن شاء الله بالجسم سيديا أو بهتر ندي ذلك أنا مؤمن إن شاء الله بني سيديا خبر بني بيش فبك شرم وذهب بعض المحققين إلى أن الحاصل للعبد هو حقيقة التصديق الذي إمام الحرمين ده يو خبرك أوصل كده خبرنا لبسي اختلاف تعالوا لنا شو أصل التصديق دي غير تحقق حاصل يو باعتبار ده محال سردي لا غير بدني وذهب بعض المحققين إمام الحرمين ذهب كله إلى أن الحاصل للعبد هو حقيقة التصديق شيء حاصل لبندلا حقيقة التصديق الذي به يخرج من الكفر شبهارا وكتبا نزيد الكفر نوزيا لكن التصديق في نفسه قابل للشدة والضعف لكن ده تصديق قابل في نفسه الشدة والضعف وحصول التصديق الكامل أو حصول الإيمان كامل يعني
اصول التصديق كامل او اصول الايمان كامل چې المنجي او المنجي دوه ویل شي هغه تصديق كامل چې نجات ورکون کې المشار الیه بقول تعالی او تصديق كامل تعالی الله تعالی په قول سره اشاره شوی ده چې اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم دا تصديق كامل ولا خلق انما هو في مشيئة الله تعالى دا بمشيئة الله تعالى كريم نسوك چې انا مؤمن حقا ندا په اصل تصدیق سره یادي او څوک چې انا مؤمن ان شاء الله ندا په اعتبار د تصدیق کامل سره یادي نو بیا خبره اختلاف لفظ دلاله ايش تبين ان شاء الله. ولما نقل عن بعض الأشاعرة أنه يصح أن يقال أنا مؤمن إن شاء الله تعالى بناء على أن العبرة في الإيمان والكفر والسعادة والشقاوة. ولما نقل عن بعض الأشاعرة ذات روان متن تمهيد او خلاصه تمهيد داله چې حضرات اشاعره ویه چې په سعادت او په شقاوت کې د خاتمه اعتبار حضرات ماتریدی وي حضرات ماتریدی نه حضرات اشاعره وي چې په سعادت او په شقاوت کې خاتمه له اعتبار دی پیش په لهذا انا مؤمن ان شاء الله بالبکار يعني ممکن ده چې سره ټول ما الله ته سجده پروت د مر په وخت کې کوم نه دی سشیا یعنی مرتد شي يعني ممکن ده چې ټول مر لو پرېو کې د مر په وخت کې کلمه طیبه وي تاسو ورته نو سعادت او شقاوت چې دې کې اعتبار د خاتمه دی حضرات ماتریدی وي چې نه اصل کې د الله په کتاب کې د بظاهر چې کوم شقی دی نو کو دي نفس الامر کې صحیح دی الله پاک په کتاب کې دې مخکې نه صحیح ذکر شوی پېښ وکړي لهذا خاتمه اعتبار نه دي صحیح دی تاسو ورته او اخره کې په خپل د ګناهونو نه توبه وباسي اګم چې شقی دی د الله په کتاب کې شقی دی تاسو ورته لهذا د دې مسئله تعلق د جزوی طریقې سره د انا مؤمن ان شاء الله خبره باندې پېښ وکړم د الله په کتاب کې چې کوم سعید وي هغه به سعید وي نفس الامر کې اگر په ظاهر شقی وي او د الله په کتاب کې چې کوم شقی دی هغه به شقی وي اگر په ظاهر سعید وي خبره باندې پېښ وکړم او بیا وی چې دا تغیر او تبدل په شقاوت او په سعادت باندې راځي په عشق او په اسعاد باندې نه راځي ځکه عشق او اسعاد چې دی د الله فعل پېښ وکړه د الله پاک په تقدیر کې د عشق لیکل ده بس نو دې بشقی دې کو شر په سجدي وي او د الله په کتاب کې د اسعاد لیکل دي نو دې سعید وي اگر په دې سر په چې کوم نه پوره شراب ونوس کیه خبره باندې پېښ وکړه دا خبره ولما نقل عن بعض الاشاعره وكان نقل شد بعض الاشاعره انه يصح ان يقال سيد الشداوي شان مؤمن ان شاء الله بناء على ان العبره في الايمان والكفر والسعاده والشقاوه بالخاتمه ذكر اشاعره چې عبرت په ایمان او په کفر یعنی اعتبار په ایمان او په کفر او سعادت او شقاوت کې په اعتبار د خاتمه سره دی حتى ان المؤمن السعيد من مات على الايمان ذکر مؤمن سعید او مغه چې په ایمان مړ شوی ان کان ټول عمر على الكفر والنسيان اگر چې ټول عمر په کفر او نسيان تیر کړی والكافر الشقي وكافر شقي هغه من مات على الكفر چې په کفر مړ شي نعوذ بالله منه وان كان طول عمره على التصديق والطاعه اگر ټول عمر په تصدیق او طاعت تیر کړی علامه اشير اليه بقول تعالى في حق ابليس وكان من الكافرين شديد ازل الكافرون وبقول عليه السلام السيد من سعيد في بطن امه والشقي من شقي في بطن امه اشار الى ابطال ذلك الذي موقف وابطال ترك اشاره وخد دا اختلاف لفظي دي پېښ وکړي چې ورور سعید په هغه چې د الله په کتاب کې سعید بصابه سعید شقي باندې د الله په کتاب کې دا ماتوري دی وي او دوی چې سعید هغه چې په اعتبار د خاتمي سره سعید شي او شقي هغه چې په اعتبار د خاتمي سره شقي شي اختلاف لفظي دي مختلف شي پېښ وکړي نو سوي ماتوري دی او سعید قد يشقى او سعید چې کله کله چې کوم دي شقي جوړ شي یا د بعد ایمان کله کله چې کوم دي ایمان نه ووریا مرتد شي نعوذ بالله من ذلك والشقي وشقي بالبخت چې قد يسعد کله دي سعادت بخشيه بان يؤمن بعد الكفر سورة ذلك ایمان وروړي پس ته کفرنا والتغير واستدعى چې سعید ناس په شقي شي او شقي دا خدای الله پاک باندې اعتراض الله پاک په افعال کې تغير راځي ولې بنا والتغير يكون على السعادة والشقاوة والتغير چې په سعادت او په شقاوت چې د بنده فعل دون الاسعاد والاشقاء فاسعاد او اشقاء کې تغير نه دی هغه الله په کتاب کې بس اسعاد لیکل شوی دی ولا تبديل لكلمات الله پېښ وکړي او د الله په کتاب کې اشقاء لیکل شوی دی ولا تبديل لكلمات الله وهما من صفات الله تعالى دا اشقاء او اسعاد چې د الله تعالی د صفاتونو دي لما ان الاسعاد تكوين السعادة وذكر الاسعاد تكوين السعادة واشقاء تكوين الشقاوات ولا تغير على الله ولا على صفاته تغير نشد الله پاک بذات باندې دغه په صفاتو باندې ممر دغه خبره تیر شو من ان القديم لا يكون محلا للحوادث چې قدیم شي هغه محل حوادث ني ورنا قيام د حوادث او بذات باری تعالی په سراشي او هغه ممتنع ده والحق خبر ده دا خلاصه راوځي چې د ټول
مباحث خلاصه شيء اختلاف كم اختلاف في تفسيري والحق ان لا خلاف في المعنى شيء ذا خلاف في بمعنى كده في لفظ كده لانه يريد بالايمان والسعاده مجرد حصول المعنى وهو حاصل في الحال بذكر بشري ضد مراد الايمان والسعاده تاع النفس معنى او حصول النفس تصديق واقرار حاصل في الحال يقينا لهذا في الحال تداوي انا مؤمن حقا ليش او انا سعيد بالايمان حقا وإن أريد ما يترتب عليه النجاة والثمرات أو كان مراد الإيمان نأغى إيمان ويا جمهور التفكير بدي سر النجاة والثمرات فهو في مشيئة الله كان نغض الله بمشيئة في ذلك إجبار بقي خاتمين لا قطع بحصول في الحال نو أغشان إيمان جذب خام من برم أغي في الحال تكمني سقط عنيشتا ومن قطع بالحصول أراد الأول تاج قطع بحصول سر المراد أولكم فوض إلى المشيئة أراد الثانية أو تاج تفريز ولا ثلاثة وأنا مؤمن إن شاء الله يوم نزل أتبعه معنا وأستشي نجاة مرتب فيه نجاة مرتب فيه إنه ده إيمان شيء إيمان كامل لذا فتح ولا تذكر بيش وعشان جهنم نقلاش جرت إلى لاشي أنا بيدا تفتح فيه ندا نجوانا بمسك اختلاف الفيو قرده ده جديد فرد إيمانية مسألة ختم أشفار يو فرعي مسألة بلدن تدالا إيمان مخلوق وغير مخلوق إيمان مخلوق وغير مخلوق ودي مسألة من إمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله روى رسالة رسالة زمان متعلنة في رشوية مغربنا شاف شوية إلى نحن رسالة أسبين هذه رسالة مباحث وخلاصة ذلك شو قرب الإيمان نبازي مخلوق وبازي غير مخلوق لكن زي ما مشي أنا آمنت بالله وملائكته وكتبه نزام إيمان ضرورة وده إيمان زمان مقبول هذا بس بقى نقول زمان مقبول شو نو ده شو مخلوق وللتلفظ بموضوع أنا آمنت بالله وملائكته اللفظ كذا مخلوق كذا لكن لفظ زمان ذات هو كذا مخلوق لأنه آمنت إيمان فدين ما تلفظ بكون فدين معناه كذا كم إيمان سشيء مخلوق أو يو إيمان غير مخلوق لي لكن الله تعالى ذات إيمان بكل صفاته وبكل ذات الله تدخل ذات فتلك إيمان كروني زمان ذاشك الله تدخل صفات ثمانية فتلك يعني دخل صفة حياة صفة علم ده قدرت ده إرادة أو ده غير سما بشر كلام وتكوين هذه صفات والله تفتدك أو هذه حقانية قولهم الله كي لكن الله يسامحني بقرآن وحديث قرآن لهذا الله تعالى جب يدخل صفاته ذاتيه بني إيمان رولي ذات شيء بيا ده إيمان غير مخلوق ده إيمان غير مخلوق ليش بقى ده يوم مسألة شو ولا مسألة ده شكرا كلام ده إيمان نفس إيمان هو تكمل أنا غير مخلوق لكن ده مؤمن به بمخلوق لكن الله تعالى ذات إيمان فيدخل رسول الله معنا جماعة رسولان من جيل نزلت ده نفس إيمان كذا الله تعالى ذات سرقة إنه فإيش هو بيجي ذات شيء غير مخلوق أو ده مؤمن به كذا كرسولان بذات مخلوق هذه أكثر واقعة لكن كلا باعتبار ده تكلم سرقة ده إيمان سيء مخلوق لكن باعتبار ده مؤمن به غير مخلوق لكن إذا ما است إيمان ده ما است فعل ده مخلوق لكن ممكن الله تعالى فزاد وصفات رولو باعتبار ده مؤمن به سر بيا شيء غير مخلوق إذا ذهني مسألة شده